أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. صدق الله العظيم. حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاة والسلام او د ابلیس واقعه روانه وه. چې د حضرت آدم علیه السلام تعظیم نه کولو په وجه باندې ابلیس چې کله د جنت نه وایستلی شو، نو د حضرت آدم علیه السلام سره د عداوت او د کینې او د حسد د وجه نه یو منصوبه جوړ کړه چې آدم علیه السلام هم او بیبي حوا د جنت نه بهر کی، او بیا د هغې دپاره دا منصوبه تیاره کړه، دوی ته دا خبره وړاندې کړه چې تاسو باندې دغه اونې نه د خوراک ممانعت دې دپاره راغلی چې تاسو چېرته فرشته جوړه نه شئ او همیشه دپاره په جنت کې پاتې نشي. او ابلیس ورته قسمونه وخوړو. آدم علیه السلام د هغې په قسمونو باندې بروسه وکړه، ځکه قسم وخوړو چې زه ستاسو دپاره ناصح یم، تاسو ته نصیحت کوم. نو حضرت آدم علیه السلام او بیبي حوا، خصوصا د حضرت حوا په خواهش باندې چې آدم علیه السلام باندې ډېر زور وروړو چې دې کې څه حرج دی چې مونږ دا وخورو نو همیشه دپاره جنت کې پاتې کیږو او مونږ ته پکې فایده ده وغیره. نو دغه آدم علیه السلام او بیبي حوا د هغې نه خوراک وکړو، او د دغې شجرې ممنوعه نه د خوراک نتیجه دا ښکاره شوه چې هغه جنتي لباس چې کوم د دوی په تن باندې و هغه پرېوتو او بې حجابه شو، بدن بغیر د کپړو نه پاتې شو، د جنت لباس تی اخوا شو. په دې وخت کې حضرت آدم علیه السلام او بیبي حوا د جنت د پاڼو اونی راټولولی او خپل ستر عورت پاغي باندې پټو. او په دغه وخت کې الله جل شانه ورته را یاد کړه چې آیا ما تاسو ته نو ویلي چې تاسو به دې اونی ته به مه نزدیکېږئ، او آیا ما تاسو ته یاد دهاني نو کړې چې دا شیطان دا ستاسو دشمن دی. نو حضرت آدم علیه السلام ته را یاد شو چې اوهو زه خو د دې نه منې کړی شوی ما نه خو دا خبره هیره وه چې دا شیطان ستاسو ازلي او ابدي دشمن دی، دې نه ځان ساتئ. ورته را یاد شو چونکې دا انسان د نسیان نه دی. ځینې علما وایي چې انسان دا د نسیان نه دی، خلق الانسان ضعیفا، دنه هیره کیږي، یو خبره ته هیریږي. نو لہذا آدم علیه السلام نه دا خبره هیره وه او هیرې سره بیا دغه شجره ممنوعه نه خوراک وکړو. او نو چې کله خوراک وکړو نو الله تبارک وتعالی ورته را یاد کړه چې تاسو ته ما ویل نو چې دا شیطان ستاسو دشمن دی، دینه به ځان ساتئ، دی اونې نه به خوراک نه کوئ. تاسو نه ولې هیر شو؟
نو د هیرې د وجه نه چې کله یو انسان یو ګناه وکړي نو هغې ته لغزش وي او خطا وي او هغې ته زلات وي هغې ته نسیان وي هغې ته ګناه نشي ویلی ګناه ورته نه وي لغزش ورته وي خطا ورته وي نسیان ورته وي زلات ورته وي مختلف نمونه دي خو ګناه ورته نشي ویلی ګناه هغه وي چې کوم بالقصد او بالاراده یو کس ته دې خبر علم وي چې الله تبارک وتعالی زه دې نه منې کړم دا شی ما دپاره ناجایز دی ما دپاره حرام دی د هغې باوجود قصدن عمدن هغه وکړي نو دې ته وایي ګناه یو خطا ده نسیان دی هیره ده د الله محبوب پیغمبر مبارک فرمایي چې رفع عن امتی الخطایا والنسیان زما د امت نه خطا او هیره دا اوچت کړی شوی دی په دې باندې څه ګرفت نشته دی یو انسان هیرې سره یو کار وکړي یا خطا سره یو کار وکړي نو په هغې باندې ګرفت او په هغې باندې عذاب نشته دی قصدن عمدن چې کله یو کس بالقصد او بالاراده یو کار وکړي نو په هغې باندې ګناه ده نو لہذا آدم علیه السلام نا خبره هیره وه انسان د نسیان نه دی ډېر زر انسان نه هیریږي نو لہذا الله تبارک وتعالی فرمای فدلهما بغرور پس هغه مایل کړل دوی په دوکا ابلیس مهنت کو په دوکا باندې دوی مایل کړل دي شجره ممنوعه د خوراک طرف فلما ذاق الشجرة بیا هر کله چې دوانه اوس کله هغه ونه بدت لهما نو اخکاره شوي دوی ته اخکاره شول دوی ته سوآتهما شرمګاهونه د دوی وطفقا او شروع کړو دوانو یخصفان علیهما انخلولی په خپل ځانونو پورې من ورق الجنه پاڼې د جنت وناداهما ربهما او آواز وکړو دوی ته رب د دوی الم انهکما آیا ما نوی منې کړې تاسو دواړه عن تلکما الشجرة د دغې اونې نه واقل لکما او نو ویلې ما تاسو ته ان الشیطان چې یقینا شیطان چې دی لکما عدو مبین تاسو دواړو دښمن دی اخکارا نو چې کله د دغه شجره ممنوعه نه خوراک وکړو نو بدن نه لباس اخوش او دا د آدم علیه السلام او دغه د اولاد په فطرت کې دی چې دا شرم او حیا خپل عورت او خپل شرم پټول او چې کله دغه شرم او حیا ختم شي د یو انسان نه د یو مسلمان نه بیا د الله محبوب پیغمبر فرمایي چې اذا فاتك الحیاء فافعل ما شئت چې کله پتا کې حیا پاتې نشي بے حیا شي نو بیا چې څه د خوښه یې کوه نو لہذا دا د آدم علیه السلام او دغه د اولاد په فطرت کې دا شی شامل دی چې دی به با حیا وي او چې کله یو مسلمان بے حیا شي نو چې کله یو مسلمان بے حیا شي نو بیا دی په دین باندې عمل نشي کولی او چې کله د مسلمانانو د منځ نه حیا ختم شو بیا د دې مثال چې د خاصو خاشاک دی څرنګه چې موجوده زموږ استاسو حالات دي یو منظم سازش په تحت باندې دنیای یهودیت او نصرانیت لګیا دی د مسلمانانو د بچو نه شرم او حیا چې دی هغه ختمې لګیا دی او موږ او تاسو چې کوم خپل بچی تیار کو سحر وختي د لاس نه ونیسو او کم تعلیمي ادارو ته چې موږ او تاسو خپل بچی دن نکو د هغه ادارو کې دن نه پکار دي چې موږ او تاسو ته پوښتنه چې دې د څه خودل کېږي لګیا دی د دې سرنګي تربيت کېږي لګیا دی سرنګي تعلیم او ته خودل کېږي لګیا دی داغه چې کله موږ معمولی سرسری معلومات کو نو باقاعده هغه ته دمتوب هغه ته يهوديت او هغه ته نصرانيت او هغه ته چې د يهودي ثقافتونه او هغه ته فحاشي او عرياني او هغه ته موسیقي او میوزیک او ډانس طریقې او باقاعده تور باندې هغه فحاشي او عرياني تربيت ورکول کېږي لګیا دی نو نتیجه دا غي دار او تعالی او روزي لګیا دی هر مسلمان لرا پدی باندې سوچ او فکر کول پکار دي چې خپل بچولا سرنګي تعلیمي اداره کې تعلیم ورکو لازمي نه چې دا دغه فحاشي او عرياني دار او تعالی چې کله فحاشي او عرياني په یو قوم کې عام شي نو دغه قوم نه جذبه جهاد ختم شي ابو داود شریف حدیث پاک دی د الله محبوب پیغمبر او فرمایل چې کله
یو قوم کې فحاشي او عریانی عام شي نو د هغې وبال هغه دا وي چې هغه قوم نه د جهاد جذبه هغه ختم شي. او چې کله د جهاد جذبه د یو قوم نه ختم شي د الله محبوب پیغمبر فرمایي چې اذا ترکتم الجهاد فسلط الله علیهم الذله، چې کله تاسو جهاد فی سبیل الله پرېږدئ نو په تاسو باندې ذلت او رسوایی به مسلط شي. نن هغه د جهاد د پرېښودو د وجه نه نن په امت مسلمه باندې ذلت او رسوایی مسلط دی، باوجود د دینه چې لوی لوی افواج، باوجود د دینه چې اټمی قوت او طاقت، باوجود د دینه چې افرادی قوت، باوجود د دینه چې معاشي استحکام، باوجود د دینه چې د هر څه وافر مقدار باندې کېدو باوجود هغه جذبه جهاد چې کوم خالص د الله د دین د پاره جنگیدل دی، خالص د الله د دین د سربلندۍ د پاره عالم کفر سره جنگیدل دی، د هغې پرېښودلو په وجه باندې نن امت مسلمه باوجود د خپل هر څه طاقتونو قوتونو نه د ذلت او د رسوایی او د غلامۍ ژوند تیری لګیا دی او د شمیر یو څو یهودیت او اسرائیل ماتحت زندگی تیری لګیا دی. زمون معیشت او زمون تعلیم او زمون ارس د هغې په خوښه باندې چلیږي. دی وجه څه ده؟ اذا ترکتم الجهاد فسلط الله علیهم الذله، چې کله تاسو جهاد فی سبیل الله پرېږدئ نو په تاسو باندې ذلت او رسوایی چې دی هغه مسلط شي. نو جهاد انسان کله پرېږدي، جهادي جذبه د یو مسلمان د زړه نه کله وځي چې کله بې حیا شي. نو دا بې حیایي د هر ګناه جوړه ده، ځکه د الله محبوب پیغمبر فرمایي چې اذا فاتك الحياء فافعل ما شئت، چې کله په تاسو کې حیا ختم شي نو بیا چې سم خوښه وي نو هغه کوئ. نو لہذا دغه فحاشي عریاني بې حیایي ختمولو دپاره او د شرم و حیا عام کولو دپاره د هر مسلمان کردار ادا کول پکار دی. دا د آدم علیه السلام او د ټول انسانانو په فطرت کې دی چې دی حیادار وي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك.